دې بدر منیر د دې صوبې لپاره څه وکړل باوجود د دې نه چې دا پښتانه دوه ځله او درې ځله په اسلام آباد او په پنجاب ورواچول په پولیسو یې منډبول هر قسمه نمونه یې ورسره وکړل خو د پښتون غم نشته نن زما وزیر اعلی زما په خبره کار نشته زما په خبره په دې 200 کالو کې ما ته یو پروجیکټ وښایې ما ته د غریب قوم لپاره څه وښایې او د پنجاب لپاره زما د صوبې نه د پنجاب وکیلانو ته پیسې ورکولې کېږي آیا دا د شرف خبره ده او د شرف خبره نه هغه صوبه چې کوم 80 ارب روپۍ قرضداره وه په 2013 کې دې ته سوچ وکړې چې د سن 47 نه والا 2013 پورې دا صوبه 80 ارب روپۍ قرضداره نن ستاسو صوبه لږ بګ 100 ارب روپۍ ملک پرېږده چې د صوبه یادوم او چې کوم اعداد و شمار روان دي د دې دا حکومت چې ختمېږي ستاسو صوبه به 2800 ارب روپۍ قرض لري دا به څه کوې پښتونه په دې 2800 اربه ستا په خبره څه شوي دي دا د سکول جوړ شو ستا کوڅه پاکه شوه ستا چونګې رنګینې راغلې دا د سکول ښه شو کالج ښه شو هسپتال ښه شو سړک جوړ شو پل جوړ شو څه شوي دي تک کار نه شو او صوبه دنیا درجې دې حد ته ورسوله چې ګوره روان حکومت د هر ځای راځي دا صوبه چې ځای نه راځي دا به بیا څه دی پښتنو زه ورته ستاسو په ډاډ وایم چې زه هسې نه یم دا الیکشن کولو کې د دې معلوماتو کې ځکه چې د عوامي نیشنل پارټۍ داسې مینډیټ والې شوي دي چې د انتخاباتو نه 3 میاشتې پس الیکشن وشو د فوج عمل دخل پکې نه و د فوج دلچسپي پکې نه وه عوامي نیشنل پارټۍ په داسې حال کې کسب کړی دی چې په تاریخ کې